چې زما د خپلو ملګرو ته چې هغه بار ملکي دي، کو د پی ټي آی دي، کو د نیشنل پارټۍ دي، کو د هر قسمه پارټۍ دي، دا کنځلې ردې بدې لکه دا چې کومې کړي دي، نو خدای شته په هغې کې موږ رالو څه جرګه مرګه مو کړه او داسې څه پوسټ به یې کړی و. تېره ما کنځلو کې خامخا خفه کېږي کې چې ما هم دغه کې لا اوس د پسې چې دا کوم پوسټ کړی دی نصرالله خټک نه دا خو زموږ مشر دی د علاقې، دا هم یار دوست هم دی، په ده ګورې موږ هم خفه کېږو. کوشش هم دی چې دوه مسلمانانو کې داسې یو لانجه راشي ختمول پکار وي. نصیب الله به یې هم دا وي چې به د ده نه غلطي ده کار یې کړی دی، ټیک کار یې نه دی کړی، ته ده چې څه کړي دی غلط کار کړی. کو داسې خلک داسې قسمه پوسټونه کوي نو ته دې په ځای یو ښه پوسټ وکړي د علاقې د طبقې لپاره د یو پوسټ وکړي چې ټول خلکو ته شاباس ووایي. ته دې بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپو کیمرامین را سره یاسر خان دی. دا څنګ کې چې ناست دی نو دا یو پلار او مور دی، یو ښځه او خاوند دی. تاسو په دې سایډ باندې د آی ډي ګورئ، په دې کې زموږ یو تکړه جرنالست چې کوم دی نصرالله خټک د هغه کور ودانه پکې مړه ښیي، پوسټ ورکوي. یو شپه یو ورځ چې کوم دی مسلسل خلک رابطې کوي، خو د مور او پلار ته پته ولګېدله لکه دوی د خپل زوی د دغه حالاتو نه ځان خبروي چې زوی مې بیا څه کردار ادا کړي. نن دوی نصرالله خټک له په ننواتې راغلي دي، د هغه دیرې ته راغلي دي، د خپل زوی دپاره معافي غواړي. خو کتونکو د دې مور تعلق د پی ټي آی سره دی او 1300 ووټ یې اخیستی دی او ښه خدمتي ده. خو زه نن دغه زوی ته وایم چې ستا د مور په دې علاقه کې یو عزت دی، 1300 ووټ په خولې یادېږي. دا د ستا د پی ټي آی د تحصیل ناظمین او د غټو غټو کونسلران هم نه دی اخیستی، کوم چې دې زنانه اخیستلي. او دې سپینګیري پلار ته وګورئ، دا د ستا دپاره ننواتې کوي او مینت زاري کوي. خو تا کې غیرت وي نو پکار چې ته هم دغلته مړ شي، خودکشي وکړي. په نه کار کې به دې کار چې کوم ځای دی نه ګرېږي هغه به ته ګرې. خو ته وایې چې په دې خبرو باندې به صحافیان یو سړی د دې خبرو نه بند کړي، نو د پی ټي آی دا ناکړدی به دا صحافیان خلکو ته ښیي چې نور خلک ګمراه نه شي. نه تا ته څه ویلي دي؟ او داسې یو نسل مخې ته راغی چې هغه کنځلي ردې بدې او په سوشل میډیا باندې بدکلامي کوي. والله موږ له شرم راځي چې زه د پلار سره خبرې کوم، خو دا پلار وایي چې دا یو ځل نه شو، دې نه مخکې یو بل ملګري سره زه 3 پیرې چې کوم دی نو دې خلکو مړ کړم، د جنازې ټیم یې راله ورکړه. خلک کورونو ته په جړه خویندې مشران رشته دار سعودي دوبۍ قطر عمان چې څومره زما مینانو ټولو کالونه د خدای تعالی بندګانو په دلیل خبرې کوئ، مزه کوي. ته چې ازاد ته مه دانګې، هغو تاسو د خپل لیډر دا ښیي، نو دا انسانیت نه دی او دا پوهه ده او نه دا لیډر کیدی شي. او دا هر څه ستا لیډر پسې لیکلی کېږي. دا مور هم پی ټي آی کې ده او په دې حالاتو کې هغې زړه مات دی. بابا داسې ده که ټیک ده بلکل. ستاسو نوم دی بابا؟ یارګل. یارګل صاحب ستاسو څو بچي دي؟ زما دي لوڼو خو مې تقریبا 8 لوڼې دي او دا 8 زامن دي. دلته څنګه راغلی اوسه؟ دلته خو اوس دې پسې راغلی م چې زما زوی تاسو پسې د بې عزتۍ خبرې کړي دي، نو والله په دغه خفګان باندې راغلی یم چې خدای دې دې غر کړي. ولې په خلکو پسې خبرې کوې؟ دا خو زمونږ وروڼه دي، که په تنګي کې دي او که په زیم کې دي او که په مرزو کې دي، مسلمانان دي، زمونږ وروڼه دي، دا د پارټیو د هر یو پارټۍ خدمتګار دي. دا خو اوس هم چې کوم دی نو پرون زمونږ په 400 په چوک کې د دغه جلسه وه د سالار، په هغې کې چې کوم دی نو دوی زمونږ دپاره خدمتونه او زمونږ دپاره منډې ترړې او زمونږ شایع کول دوی کوي. او ته چې کوم دی رالګېږي هلته د کونه په سعودي کې لګولې دي او په خلکو پسې خبرې کوې. ولې کوې؟ تا ته یې څه ویلي؟ تا ته یې څه تپ رسېدلی؟ تا نه یې څه غوښتي دي؟ ولې خلکو نه قلارېږي؟ فضول خبرې په خلکو پسې کوې. ټیک ده؟ بلکل ټیک ده. خو مور یې څه په دې موقع باندې؟ بس زه په دغه باندې خفه یم چې زما دا زوی سپکې سپان دی وایي دا دې نه وایي ما دې اورېد. او زه د ډېرو خلکو سره ناسته پاسته یم، خپل پردي سره کښېنم پاسم، نو زه په دې ډېره خفه یم. بس زه د تا د خپل زوی په دې خبرو ډېره خفه کړم. بل بابا یې ورسره دا خبرې وکړلې
او زه راغلی ما د بل کار دپاره خو رالم دې خبر شوې نصرالله له شوم چې دلته داسې جنازه د دوی ده او داسې مړی دی نو زه د دې خبرې له رالم ستا کور ته چې زه به همته ورشم چې دا مړی ژوندی زه کومه چې زه د دغه مرازي وکړم چې رالم هېڅ هم نشته هېڅ هم نشته. نو اوس دغه خبره ده زه به کتونکو دا خبره واورئ غورې ښه دا مور چې کومه ده خو دې 1300 اوټه اخیستي دي نو دې د نصرالله خټک د خپل زوی د دغه لعنتي حرکت په وجه باندې دلته خبر شوی ده چې زه نصرالله خټک له لاړ شم ولې چې د علاقه کې خدمت کوي زمونږ ریپورټینګ کوي زمونږ مسلو له راځي نو دا دلته کې راله او مونږ چې کوم دی دلته اتفاقي مونږ په دې باندې میټینګ کوو مونږ په دې باندې لګیا یو چې مخکې لاړ شو او څه وکړو نو دا دلته کې دا مور راله داسې ده که نه او دغه خبره ده مور هغه بچو ته څه پیغام ورکړي هغه میندو ته لکه راتلونکي وخت کې همدا شر فساد چې کوم دی روان دی په دې سوشل بس زه ټولو میندو ته وایم چې بچو له ښه عزت ښه دغه ورکړئ چې سبا د پردو خلکو پسې سپکې سپاندې نه وي که هغه سعودي کې دی که دوبۍ کې دی که هغه په هر ځای کې دی خو دې خبرو باندې ډېر زیات بغاوت جوړېږي خفګان پې جوړېږي دا کار نه دی ښه نه مړی پې جوړېږي او مړی پې کېږي په دې باندې یو سړی زه په خپل کور کې ناست یم او ما پسې سپکې وایي غلط خبرې را پسې کوي قسم په خدای دا سر یې ولم ولې غلط خبرې کوي وره د پلار خبرې دی وره خو ما پسې جاده خبرې وکړې دا سر به ولم او ستا دپاره دی نن دلته مینتونه کوي ننواتې کوي مورې تا 1300 اوټ اخیستې 1300 اوټه ما تاڼه تحصیل خپله د هر څه کولی شم منډه تلړه کولی شم جرګه کولی شم د خلکو خبره کولی شم پاټۍ نه درته څه مراعات میلاویږي او هېڅ هم نشته دی زما دپاره نوکري نشته بل څه نشته دی زما کور راشه وګوره ورانه دیره پرته را کور کې مې د خبره منګکان منډې واخلي او زما بچي په خلکو پسې دا سپکې وایي اوم نور نه دقه یو نور راشه که زما کور کوکسه وینه چې زه کم ښه روزګار بد روزګار که دا خلک په ما سې اعتراض دغه کوي نو زه د ټولو مننه شکریه ادا کوم صحیح ښه کتونکو 1300 اوټ په خولې یادېږي دغه خپلو خدمتو په وجه باندې دې زنانه ذات اخیستې دي دا زمینداري هم کوي د دې دا خبره چې ما اوس واورېدې د انټرویو نه مخکې زه به سپیشل د دې ځای ته ځم په کورې ګیټ یې نشته دغه زوی ته دویم خو دونه نر او تکړه نو دې ګیټ له پیسې رولېږه د دې مور چې کومه دی پشتي جوړه شه دې مور ته د علاقه کې خلک سلامونه کوي دا مور دلته کې د خلکو کارونه کوي خدمتونه کوي او خو په مړانه باندې کوي یو زنانه ذات لې چې کوم دی نو یو عبرت ورکړی دی ستا په کور کې ګیټ نشته دی نن دا سپینګیرې پلار مورې لکه ګیټ هم نشته دی ما دا وی چې زه به په تا باندې پروګرام کوم چې ستا د نمبر دغه کومه خو مور وي په موبایل پیږم نه ګینې داسې خلک شته چې دنیا د چا د مخ آباد ولا پی ټي آی والا دلته خو ولا ایم ان او ایم پی ایس ور نه کړل دلته ولا تحصیل صدر سور نه کړل او خدمت ولا دا کوي هېڅ هم نشته هېڅ هم نو خو بار ملک کم پی ټي آی والا وی د پوسټونو په ځای باندې چې کم دی دا مور سپورټ کې او خو دی لا لږه پشتي راله په پردي کور کې اوسېږي او ورسره چې کم دی ګیټ یې پکې نشته نو خو دا لږه سپانسر شوه نو دا ایم ان او ایم پی ایګان بل ته خلک په جاورو کندو کې ناسته یم نو دغه د ماله یو سړی وکړي ته زما زویه دغسې خبرې کوې نو زما خلکو ته مه سپکوه زه د علاقې سره مړي ژوندي ته تیاره ناست یم سبا جنګ جګړه زه پکې مخکې ولاړه یم نو ولې ما سپکوئ بچی زه تا ته دا وایم ټولو بچو ته وایم چې دا کارونه مه کوئ دا ډېر خطرناک شی دی زما بچي زما هغو خبره نور څه درک نه لګي چې ته زما سپکې او دا دغه کې نو زه به د نن دې ځای کې ناسته یم جی دونه لکه زه وایم چې دا ګوره 9 کاله دلته کې حکومت وشو د پی ټي آی که نه نو په کار و چې ستا خو پکې ډېر څه فنډونه درکړې وي هېڅ هم نشته هسې مې خپل 1.5 لاک روپۍ لګولي دي په دې منډو ترړو په هر څه مې لګولي او نن زه دغسې ناسته یم نن زه داسې په لوېدلي کور کې ناسته یم چې د هغو درب کې نه لګي د بل څه نه دا چې د ملا سره وټونه وي خالد هغه که موږ ورسره منډې ترړې کړي دي وټونه مو له پیدا کړي دي خپل زموږ تقریبا 1.5 کوره کلی دی په دې ټولو کې ورسره ما دا ګرځېدلي وټونو وینام کړې ده او بیا د هغې نه د آفتاب سره چې خالد شو هغه کې مو له منډې کړي دي ښه بیا د پیټای سره شو هغې کې مو له منډې ترړې کړي دي او دغه زموږ حال دی چې نه نوکري شته نه ځوانې شته چې ګنې یاره دا غریبانان له څه ورکو
دا خو کمزوري دي د مزدورۍ نه دي د نور څه نه دي نو هغه نوکري خو تاسو هم خلکو له ورکې نو زما هم پکې یو زوی واخله په نوکرۍ کې که نه یواله کتونکو زه د مور ته سلام پیش کوم د دې مور اجره جذبې ته چې په کوم انداز کې دا لګیا د خدمت کوي د نورو میاندو دپاره یو سبق دی یو عبرت دی زنانه ذات چې وغواړي نو ډېر خدمت کولی شي په تش لاس باندې چې په کور کې ګیټ نشته په پردي کور کې اوسېږي خدمت کوي د دې خپل خاوند هم پالنه کوي دا سپینګیري خاوند چې کم دی دا د ځانه یو ځای کې هم نه لرې کوي د بچو د هغه یو بچي باندې فخر کوي چې رشکه چلی او مزدوري کوي او بیا دغه سعودي ته تللی دی هلکه مزدورۍ له تللی نو مزدوري وکړه نو بس په دیره کې به اوزګار خیل ناست یو روپۍ دې تر اوسه د مور پلار لرو نه لېږله خبرې ډرامې مه کوه او خلکو پسې ډرامې مه کوه او دا کومه ډرامه چې دې کړې ده د دې صله به تا ته میلاویږي خو د دې مور پلار ته پوښتې جوړه شه والله نن خفه یو چې دا مور پلار خدا ده چې یو داسې مور سره هم پکې ملاقات وشو چې هغه مور د دې علاقې خدمت کړی دی خو د پی ټي آی چې ورسره کم ظلم او زیاتې وکړو نو دا هم یو د اندېښنې خبره ده نو د خپلې مور تپوس وکړه چې زما موره 1300 ووټ اخیستی دې دپاره اواز پورته کړه چې ته د دغه ځای د مزدورۍ نه راشي پردیس کې د مزدوري ډېره ګرانه ده یوه شپه بار کول ډېر ګران دي چې دلته چېرته خپل روزګار کوي یا د مور سره خدمت کوي یو ووټ هم ته نشي اخیستی دی 1300 ووټ اخیستی او نن ستا په وجه چې کوم دی دا دلته په ننواتې راغلی ده کتونکو یو وارې بیا وایم چې زموږ یو تکړه خبریال نصرالله خټک د دې زوی په سعودي عرب کې دی پوسټ یې ورپسې کړی دی چې د هغه کورودانې په حق رسېدلې ده او ما ته پرې ډېر افسوس دی ډېر په فخر سره دا پوسټ کړی دی دا مور چې کومه ده اتفاقي خبر شوې ده دی په دا ټوله تنګي کې غم خادي چې کومه ده په یو وخت په ګرځي پیدل ګرځي ښه 1300 ووټ یې اخیستلې پیدل یا ګرځي دا د ټولې پښتونخوا یو داسې انوکه شانتې کونسلره ده چې د دې دا خبرې ما واورېده نو ډېره عجیبه شانتې راته ولګېدله نو ادم دواله راغلی وه چې دلته کې خبر شوله نو زمونږ سره نور ملګري دلته یو ګل حسین دی اقبال دی د دې علاقې منتخب نمایندګان دي تکړه کسان دي نو هغوی د هغې نه مخکې راغلي نو په عین موقع باندې چې کوم دی د بابا ته پکې بیل ټیلیفون وکړو بابا پکې راغی دا دواړه هم درته کېنول نو زه بیا وایم چې دغه زوی چې کوم دی نو داسې زوی باندې لعنت وي خو دا نورو خلکو ته هم یو میسج دی په دغه پردیس کې چې تاسو ناست یې خپلې مزدورۍ کې پوسټونه هم کوئ خپله پارټي هم پالئ خو کنځلې وله مه کوئ خلک هم مړه کوئ د چا ذات پات مه چیړئ او دلیل پیش کړئ که نه پی ټي آی والا سره دلیل نشته نو صرف کنځلې دي کار یې خو چېرته کړی نه دی نو دغه خبرې دي خو تاسو وایئ چې په دې پوسټونو باندې به میډیا خاموشه شي نو میډیا خپل کار کوي هغه د هر سړي رپورټینګ کوي خو د ستاسو دا ډرامې خو هم خلکو ته ښایي ډېره مننه